الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل قدر زما د دین اسلام ورونو، قرآن کریم د یو آیت مبارک یو ایسمی تلاوت کړلا او هغه آیت دا دی چې الله فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. په وچه کې او په لمده کې، په خشکی کې او په سمندر کې چې دا کم فسادونه راښکاره شول او راخواره شول، نو دا د څه د وجې نه؟ بما کسبت ایدی الناس، د هغې ګناهونو په وجه باندې دا فسادونه راغلل او دا فسادونه راښکاره شول چې دا د خلکو لاسونو کړي دي. یعنی د انسانانو د اجتماعي ګناه په وجه باندې او د مسلمانانو د ګناهونو په وجه باندې په وچه کې او په لمده کې، په سمندر کې او په خشکۍ کې فسادونه راښکاره شوي دي. او الله فرمایي ظهر راښکاره شو. په تېره جمعه کې هم په دې موضوع باندې من خبره کړې وه چې نن سبا کم دا بڑھتی ہوئی فحاشی عریانی، دا فحاشی عریانی دا ډېر زیاته عامه شوله او داسې عامه شوله چې اوس نیکان او بدان ټول په دې کې اخته شول. نو الله رب العالمین خو قانون دا دی چې کله یو سړی ګناه وکړي او بیا دغه ګناه نه توبه وباسي، نو الله ورته ګناه معاف کړي. ایو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که نه عینان احرزهم الله علی النار، دوه سترګې الله په اور باندې حرامې کړي دي. دوه سترګو نه مراد دوه سترګو والا انسان دی. عینان دوه سترګې دي چې حرمهما علی النار، الله په اور باندې حرامې کړي دي. او یا الله د اور نه ساتلي دي. دا کمې کمې سترګې دي. د یوې سترګې په باره کې نبی علیہ السلام فرمایي عین بکت من خشیت الله، یوه هغه سترګه ده چې دا د الله رب العالمین د یېرې نه اوښکې وبهیي. داسې سترګې دي چې دا د شپې راپاڅېږي او وجاړي، فریاد وکړي الله رب العالمین ته چې الله تعالی زه خو ډېر ګناهګار یم، داسې وخت روان دی، زه به تا ته ودرېږم، زه به څنګه تا ته مخامخ کېږم. ستا نعمتونه بې شماره دي، ستا رحمتونه بې شماره دي، او زه خو ډېر باغي یم، ما نه خو ډېر ګناهونه وشول، ته خو ما ډېر خفه کړلې، ما نه خو د خپل ژوند مقصد هېر دی او په دې کې به ژړا شي او حتی چې دا اوښکې راوبهیږي. نو کله چې دا اوښکې راوبهیږي نو دا سترګې الله په اور باندې بس حرامې کړي. دا سترګو والا به جهنم ته نه ځي د چا د سترګو نه چې اوښکې وبهیږي، خو د الله د یېرې د وجې نه. بکت من خشیت الله،
چا د وجې نه چې د چا نه یېرېږي څوک ظالم دی زورور دی د هغه نه یېرېږي د الله نه یېرېږي. او دویم نمبر نبی علیہ السلام فرمایي وعین باتت تحرس فی سبیل الله، یو هغه سترګه ده چې دا د الله په لار کې په پیره کې شپه تېره کړي. جهاد په میدان کې دا پیره وکړي، مورچه کې ناست دی مسلمانانو حفاظت کوي، د مسلمانانو زنانو نارینو د اسلامی حکومت د اسلامی سرحداتو د مسلمانانو د ځمکې د هغې حفاظت کوي. او په دې کې ټوله شپه بس یخې تېره کړله، ورونه یې کړل او ټوله شپه ناست دی. نبي علیه صلات وسلام فرمایي دا دوه سترګو والا الله په اور باندې حرام کړي دي. یو طرف ته هم قانون دغه دی چې کله سړی ګناه وکړي په دې ګناه باندې بیا وژاړي نو دا ډېر الله ته نږدې انسان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی د الله رسول ما ته لږ نصیحت وکړه. پکار ده چې کشران مشران ته کله وایي چې موږ ته نصیحتونه وکړه. زما په خیال باندې په دې زمانه کې داسې څوک نشته دی چې مشر ته وایي چې موږ ته لږ نصیحت وکړه، بلکې د مشرانو د نصیحتونو نه خلک تنګ دي، دا څه وخت ضایع کوي، واسې ټایم ضایع کوي زمونږ، دی په خبرو نه پوهېږي او موږ ته ډېر ښه پوهېږو. هلکان د مشرانو نصیحتونو باندې تنګېږي. په هغه زمانه کې به خلک راتلل او نبي علیه السلام ته او صحابو ته به ویل چې موږ ته نصیحتونه وکړه. نو نبي علیه صلات وسلام یو کس ته 3 نصیحتونه کړي دي، ښکلي ښکلي نصیحتونه دي. یو نصیحت دا دی چې امسک علیک لسانک، ژبه دې د ځان سره ټینګه وساته، ژبه دې په کنټرول کېږه، دروغ هم پې مه وایه چې په خوله د څه درځي او بس تی وی، په چا باندې الزام هم مه لګوه، غیبتونه پې هم مه کوه، په چا باندې بهتان هم مه تړه. څنګه چې هغه اردو خان وایي که نو پهلے تولو پھر بولو، چې کله خبره کوي نو مخکې لږه تله چې دا خبره د کولو ده او که نه ده. مجلس کې بې ځای خبرې مه کوه. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من ازمن لی ما بین لحییه و ما بین فخذیه ازمنوا له الجنه، چې څوک ماله د 2 څیزونو ذمہواري راکړي، د 2 څیزونو چې زه به دا په حق کې استعمالوم او د ناحق نه به ساتم. یو هغه ځای دی چې د 2 جامو په منځ کې دی، دا جامه ده او دا جامه دی کې جبه ده، د دې د حفاظت ذمہ داري ماله چا راکړله چې زه به حفاظت کوم. و ما بین فخذیه د 2 خپو په منځ کې مطلب د خپل عورت صحیح استعمال کړي، ګناه نه ځان وساتو، په حاشیې عریانۍ نه ځان وساتو. د دې 2 څیزونو چې کله ماله ذمہواري راکړله چې دا به په ناحق کې نه استعمالو، نبي علیه السلام فرمایي ازمنوا له الجنه، زه ول ذمہواري ورکوم د جنت، چې دا جنتي انسان دی چې ژبه په کنټرول کې او عورت په کنټرول کې، زناکار نه دی، بد عمل نه دی، فحاش عریان نه دی. زنانو مجلسونه، د جنکو مجلسونه، د ډانس مجلسونه، د ګډا مجلسونه نه منعقد کوي، ځکه داسې مجلسونه انسان بیا ګناه طرف ته وړي. پرون ماته یو پرنسپل صاحب دی، ماته یو ویډیو راولېږله، هغه شخصیت نوم خو نشم ویلی ځکه چې دا سړی ښه نه ښکاره کېږي چې د چا نوم علي. نامي ګرامي یو افسر دی، نامي ګرامي سړی دی زمونږ د دیر د خاورې. د هغه یو ویډیو چېرته لیک شوې ده، یو ویډیو راغلی ده، یو مجلس دی، لوی افسر دی، لوی ګریډونه دی ورسره، او میوزیک لګېدلی دی او جنکۍ ګډېږي او دا پیسې ورشیندي. څه مطلب دی؟ پیسې شیندل دا ځان له ګناه ده. د هلکانو جنکو مخلوط مجلس منعقد کول دا ځان له ګناه ده. او بیا جنکۍ ګډول، خویندې میندې ګډول، که دا خپلې دي او که دا پردی دي. نه د خپلې خور د ګډولو اجازت په شریعت کې شته دی او نه د پردی خور لور د ګډولو اجازت په شریعت کې شته. د نوي نسل له موږ څه تربیت ورکوو، څه پیغام وله ورکوو؟ چوکو پر از کعبه برخیزت کجا ماند مسلمانی، چې کو پر کله د کعبې نه راخور شي مسلمانی په کوم ځای کې پاتې کېږي. نو چې مشران داسې کوي 2120 ګریډ افسران هغه د قشانی مجلسونو منعقد کوي چې جنکۍ ګډېږي او دا په پیسې ورشیندي، نو دې مطلب دا دی چې خلک به وایي جنکۍ دا سم کار دی که نه، او ډېر صحیح کار دی. ګوره ګډېږي او افسران د باندې پیسې درشیندي، 20 ګریډ او 21 ګریډ افسر د باندې پیسې درشیندي، خو دا صحیح کار دی که نه؟ جنکۍ به داسې کوي. نو دغه جنکۍ بیا د دې مور و پلار دپاره او د دې معاشرې دپاره پیغور جوړ شي.
او بیا دغه جنکی ګیلې کوي په سوشل میډیا باندې راځي وي زمونږ ویډیوګانې لیک شوي دي او بیا فایه والا ته دارنګې دا سایبر کرایمز والا ته خپل ریپورټونه جمع کوي چې دا ویډیوګانې ډیلیټ کوي اوس خلک زمونږ مذاق وړوي نو ولې تا دا کار کوو ولې دې کیمرې مخې ته ولې ګډېدلې په دې وجه باندې زما د نوي نسل ته خاص کر د بچیانو ته خویندو ته دا درخواست ده چې تاسو ډېر د خپل ځان حفاظت وکړئ ګورئ د خپل عورت د خپل جسم د خپل ژبې حفاظت د دې پښتو ژبې دا مشهوره سندرغاړه ده نغمه نومې چې کومه پخوا به دا سندرې ویلې فارسي کې به ویلې او پښتو کې به ویلې ابل د دغه یو ویډیو په فیسبوک باندې رااله ما ته چاره لګلې وې د انجام د ګوره نو خاونه له پدی عمر کې طلاق ورکړي دي غالبا 50 پیته کالو ته بقبول وسوله طلاق ورکړي پدی عمر کې د چا کور ولې ورانیږي نه پدی عمر کې د 50 کالو نه پس چې د چا عمر ورانیږي کور ورانیږي خاونه له طلاق ورکړي د دې مطلب دا پردي کورونه وران کړي په دې په حاشه اوریانې باندې وصلی الله تعالی د دې قرآن دا خو چې څوک د چا کورونه وران کیږي نه د دې کور ورانیږي نو بچانو خويندو دا وګورئ اورونو دا وګورئ کندنم د چا کور ران کو په حاشیه اوریانې باندې سبب د خپل کور رانیږي ګورئ د بل د کور دورانه تنظیم چکه سبب است خپل کور رانیږي او بیا ناشنا خبر د پاغه خبرو کې هغه سندرغاړه وایي چې زما یو ورور شهید شوی دی په افغانستان کې jihad یې کړو شهید شوی مور او پلار مې ډېر غیرتی خلکو او زه چې کله پاتم نه هم کې وای کله ما د ګلوکاری او سندري مندري شروع کړل نو مور او پلار وای د مور ربانې سم چکونه لګولو چې نه بګی دا کار وای هغه د فن پیسې باندې پویدل وای ما ویل چې بس دا کور او تفریق د وزي او هله مودا بدن رلشنه صابو کو وای وهلما وای د خپل موقف نشاته نشم بده وسم په خرګه هغه بدبخته ما ډېر صحیح کار کړی دی او ما چې کله سندري شروع کړل نو مور مې راته وای چې موږ د خلکو سسترګې څنګه غړو چې ته بارته وته په دې وخت جنکی په ځان نه پويږي لکان په ځان نه پويږي د امور او بلار می غلط کار کوي بیا چې کړي دی عمر تر اورسیږي نو ژوند ته به بربادي څنګه نبی علیہ السلام فرمایي ذمہواری لرا کی ذمہواری غلط بنه استعمالو جب او خپل عورت د په حفاظت کې وساته نبی علیہ السلام جنت ذمہواری واورا د تر کوم الله ازمن له الجنه یا ازمن له الجنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته یو نصیحت کړو ام سے کاله ک لسان کا جب د ځان سره په کنټرول کې وساته بعضی خلک دسه بیبا کوي دروغ هم ډیر زیات وایي چې څوله په خله راځي وایي چې څوک قصه کوي د ځان نه قسم جوړ کړي چې څوک خوب بیانې د ځان نه خوب هم بیان کړي چې څوک مجلس کې څه قسمه خبره کوي وای زله هور دله مدا وای زم تلې وما چې څوک ذکر اچي تل مې زم انت تلې وړو تلې نه چیرته نو د دې جبه په باره کې د قیامت پر د تاسو کېږي ګوره دې ګناهونو په نتیجه باندې فسادون راغلل معاشره ورانه شوله عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي نبی علیہ السلام فرمایي د قیامت پر ورځ باندې ډېر خلک جهنم ته ځکه الټه ورځول کېږي د جبو خیال به نه ساتلی جبه مسلسل په دروغ کې اخته نن سبا که تاسو خیالي د موبایل ډېر غټه فتنه ده کدا د کیمرې موبایل له کدا بل موبایل دی د شریعت کې تاسو یو توجه کوي کنه دا شریعت نه دی شریعت کې د پردې خزي او د پردې سړی خبرې ناجایز دي چې د کمی جنې او د الک په خپل میز کې نکاح کیږي دی به یو بل سره خبرې نه کوي د ضرورت د خبرو نه علاوه به اسې خبرې غب شپ نه لګي هلو هاي بنه کوي یو بل سره ګناه کله چې موبایل نو زمونږه چې کوم علاقايي مراسم زمونږ چې د علاقې کم دستورونه او دا ډېر مضبوطو دا سوشل ویلیوز او معاشرتي اقدار ډېر مضبوطو دا سي ممکن هم نه و چې پردي جنې او پردي الګ په ټلیفون دی بل سره خبري وکيو لا یو به بل سره خبرې کوي په کیمرا باندې یو بل سره خبرې کوي په واتس اپ باندې په میسنجر برابرته کوي دا نه وي اوس حالات دارال چې کله موبایل راغی تاسو یقین وکړئ کنه یقین او تاسو به خبرې دی الکانو ته ګوري تاسو یعنی په بازار کې زب پرونه خبره کوم پرون ما مدرسې د لپاره سودا کوله په تیمرګر کې مارکیټ کې مې سودا کوله د لوخو مخې مې اغستل نو په دکان کې لګ د سي هغه سکس سوداګانې راجمع کولې کرسي ناسو مونږ ډېر وخت په دکان کې کېناست تاسو یقین وکړئ چې په دې دکان کې زناسو ما تقریبا 15 منټه د مازیګر د مانځنه پس زمونږ د خويندې چې کوم دي بچانې دا ټیوشن له راځي کول کړه خبره زکوما ساري سکول کالج ته ځي مازیګری پټي مرګره کې ټیوشن سنټر کولاو شوی دی او هغه ټیوشن لجنه پیلېږي ټوډران ولزي یو خدام غلط کار دی چې خپل جنې ته لګي او سړی نه ټیوشن کې او سیواز نه ستاره
دا تعلیم فتنه ده. دې تعلیم هیڅ خیر نشته دی. دې تعلیم څه وکړل؟ که دې جنې BS وکړو، که دې MS وکړو، که دې PhD وکړل، د دې تعلیم هیڅ خیر نشته دی سوا د دې نه چې پاشور یعنې زیاده شوله. نو د ټیوشن نه غالبا چې راوتلې په دې مارکیټ کې ګرځېدلې، پرسونه یې غاړو ته اچولي دي، په لار روانې دي، موبایل کې حیران بشئ چې روانې دي نو خلک مخامخ ګوري که نه، دي موبایل کې لګیا دي. یا موبایل غوږ ته نیولی دی، یا موبایل مخامخ نیولی دی. نو په بازار کې د یو سړي سره وجنګېږي، هلته بل سړي سره وجنګېږي. پښتانه غیرتیان خو به نو ښځو له موږ اوس لارې ورکړو په دې ملګری کې. ښځې چا لار نه ورکوي، ته به له لار ورکوې. زه غلطې خو بله مسله ده، د هریسمنټ کیسونه د باندې کېږي، بالفرض د ښځې سره چېرته هغه به که هر څنګه بدبخته یو بد عملی، خو که معمولي غونستان لږ شان سترګې د رابرګې کړلې پې، نو بیا به د باندې هلته کې فایر کوي او دا هریسمنټ کې راځي او تا څه چل وکړو، دا خو جنسي تشدد دی. بیا به د لاکب کې دننه پروت یو په د تورو شیشو د تورو تمبو شاته به یې بیا دا جنکي کل کر ګرځي. حیران بېګا زما سره سوچ ډېر پیدا شو، دا څه حل روان دی. یعنې په هغه لږ ټایم کې کم از کم 50 جنکۍ چې تقریبا بې واده جنکۍ به وي د کالج او د ټیوټر د خوا نه راوتې دي او په دې بازار کې په دې مارکیټ کې د اسپتال په دې خوا کې دي ډاکټرانو په دې شا ځای کې ګرځېدلې، په دې مارکیټ کې سبزو دکان ته ولاړو، د فروټو دکان ته ولاړو، نو ته څه کېدل؟ دا څه حل روان دی؟ او بس موبایل دی. جنې پاسټل کې ده، د هغې د موبایل هېڅ تپوس نشته، هلک پاسټل کې دی، هلک روډ په غاړه باندې ناست دی. دا هلکان چې ناوخته دې کور ته راځي دا څه کوي بار؟ یعنې څه کارونه دي؟ دې څه وکړل چې مازدیګر ماښام به ته دروازه به دې بنده کړله که چېرته در روان یم او دا به 12 بجې او 14 بجې به روان وي. ولې؟ د دې موبایل به دې حد ته ورسول. ټول دا ګندګیانې روانې دي. چې دا ګندګیانې روانې دي نو معاشره به داسې ورانېږي. بارانونه دې موږ به مخکې سوال کوو، یا الله تعالی د خیر د رحمت باران راووروه، څاڅکې به نه و. اوس دومره زیات شو بارانونه، دومره زیات شو چې اوس کله سړی سار راپاسېږي ټینشني بیماران جوړ شوي، ټینشن بیماران. موبایل ګورو چې نن څنګه چلې موسمیاتو بزرګانو پیشنګویي ورکړې ده که نه باران شته او که نشته. ولې ځکه زموږ سیره د پولې ورغښتلې، کورونه وران شو، خلک پکې مړه شو، شهیدان شو، پکې څاروي پکې مړه شو، د یو کور پکې 450 کسان په باران کې مړه نه شو. دا سره د عذاب دی که نه؟ ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. د خلکو د ګناهونو نتیجه ده. د ژبو حفاظت نشته، ګناهونه د ژبو ګناهونه عام شروع دي. عام د رسول الله مبارک ورته وایي ام سے گلے کا رسان ہے، ژبه دې کنټرول کې وساته. دویم نمبر ورته وایي چې ولیسعک بیتک، کور دې د باندې پراخه شي. څنګه د کور د بتا پراخه شي؟ مطلب د دې دا دی چې په کور کې کښېنه، ډېر بار مه ګرځه. بعضې علماو دا معنا کړې دی چې پراخه کور ځانه جوړ کړه چې ستا ضرورت پکې پوره کېږي. ځکه دا یو نعمت دی، حدیث کې راغلي 3 نعمتونه دي چې الله یې چاله ورکړي. خوشبخت انسان څوک دی چې الله له 3 انعامات ورکړي. یو دا دی چې کور یې پراخه کور یې تنګ کور یې نه وي. ظاهر خبر د تنګ کور چې د چای که نه هغه و چې کله به زما یو پراخه کور وي، کوټه مې دی یو خو چې غټ صحن وي. پراخه کور چې د چای نو دا د شکر وباسي، یو نعمت الله ورکړی دی. دویم نمبر څه دی؟ سورلي ورسره د ګاډی ورسره ولاړ دی، برابر ښایسته ګاډی ورسره په کور کې دی. دا بل رحمت دی. کور هم د پراخه دی، ګاډی هم د سره دی، نو 2 نعمته شو. او دریم نمبر نبی علیه صلات وسلام فرمایي ښځه هم ښه ښځه ده، المرأة الصالحه، تابعداره ښځه ده، خوش اخلاقه ده. نو چې دا 3 نعمتونه د چا وي که نه، لکه دلې چې الله ټوله دنیا ورکړې وي، اوس د دې 3 نعمتونو باوجود هم سړی د الله نافرمانه دی. دا د دنیا د ټولو غلیظترین او بدبخت انسان دی. ښځه ښایسته ښځه ده، خوش اخلاقه، ښایسته مزدار ګاډی ورسره دی، ښایسته کور دی، او بیا هم دا ناشکره دی، نو دا ډېر بدبخته دی. بیا په دې شکر ایستل پکار دي. او دویم مطلب یې دا دی چې د دې حدیث مطلب دا دی چې په کور کې ډېر زیات کښېنه، د کور نه بار مزه، ځکه چې د کور نه بار څومره ځي نو فتنې بار ډېرې زیاتې دي. په دې وجه باندې یو حدیث کې راځي، ابو سعید خدری رضی الله عنه د نبی علیہ السلام صحابي دی، هغه به ویل کوشش کو دی باندو کندو کې به پاتې کېدو، ګډې بېزې به ساتلې. بخاری شریف کې حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فرمایي ابو سعید انی اراک تحب الغنم والبادیه، زتا ته ګورم استا یو دی ګډې بېزې خوښې دي او بل دی بانډه کونډه ډېره خوښه ده، بانډې کونډې. او ویل ورته چې یوشکو ان تکون خیر مال المسلم یتبعها شعف الجبال یفر بدینه من الفتن. داسې وخت روان دی چې په دنیا کې به د ټول نه بهترین مال همدای، بهترین مال به دی چې ګډې بېزې سړی پیدا کړي په غره کې ساتي. داسې وخت روان دی دا به ټول نه بهترین انساني، او دا به د ټول نه بهترین مال چې د چا ګډې بېزې وي د غره په څوکو یې ساتي.
یتبعها شعب الجبال د غرونو څوکو ته بوځي او څه کوي یفر بدینه من الفتن خپل دین د فتنو نه محفوظ ساتي د دین سره تختی د فتنو نه چې په ښار کې او په کلو کې به فتنې ډېرې زیاتي وایي به چې لاړ شم یو بانډه کونډه کې کښېنم چې د فتنو نه دا زمانه ده لکه اوس زه وایم یو سړی که ډېر زیات هم تقوادار دی او دا ټول عمر د خپل نظر حفاظت کوي خو چې یو ځلې بازار ته لاړو واپس به ګنهګار راځي نشي کېدلی څنګه به خپل نظر کنټرول کړي دسم زنانه روانې دي دسم زنانه روانې دي دسم روانې دي ښې طرف تم روانې دي ګس طرف تم روانې دي شا تم روانې دي مخکې روانې دي اسمان ته به ګورې په لاره باندې اوس مکې ته به ګورې که نه نو چې ځمکې ته ګورې نو مسلسل د ګناه مجلسونه دي بس ټول ګناه 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 حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي النظر سهم مسموم من سهام ابلیس من ترکها مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه شیطان غشی لري غشی دا نظر د شیطان د زهر آلوده غشونه غشی دی چا چې زما دایره نه پرېښودو نو زه به له په بدل کې داسې ایمان ورکړم چې په زړه کې به د هغې خوږوالی حلاوت محسوس نشو کولی والله له زه خو نشم کولی دا کنټرول و څنګه یې وکړو بازار ته نشي وتلی دکاندار دکان ته نشي وتللی ډیوټۍ له نشي تللی یعنی اسپتال ته ځي اسپتال کې نرسانې چې نه کوي بېشکه د دا نرسانې د ښځو خدمت کوي که نو چا پې پابندي لګولی ده موږ خو د یورپ غلامان یو چې یورپ راته څه وایي هغه منو یعنې یو زنانه ډاکټره ده موږ د زنانو د تعلیم خلاف نه یو څوک مخالفت کوي جاهل دی ولې مخالفت کوي زنانه ډاکټر هم شي سپیشلیسټ هم دي شي نرس دی هم شي ټیچر دی هم شي پروفیسر دی هم شي صنعتکار دی هم شي په خپل کور کې دی ګریلو صنعتکاري کوي که نه کومه پابندي په شریعت لګولې ده خو چې اسپتال ته ورځئ د سړو په واټ کې ښځې ډیوټیانې کوي او د ښځو په واټ کې سړي ډیوټیانې کوي دا پښتو ده دا غیرت یې داسې شی دی په دې وجه باندې عزتمندو مسله دا ده اسپتال ته ورځئ نو اسپتال کې بې پردګي ده اسپتال کې د خپل نظر حفاظت نشي کولی سکول ته چې ورځې نو په سکول کې که چېرته ته ډیوټي کوې نو په سکول کې هم مخلوط نظام تعلیم دی که استاد ورځي نو هلکان جنکۍ یو ځای ناستې دي که د جنکو کلاس دی نو سړی ورته کلاس هلي په سکول کالج کې د خپل نظر حفاظت نشي کولی په اسپتال کې د نظر حفاظت نشي کولی د هغې سره سره په بازار کې د نظر حفاظت نشي کولی په لاره کې د خپل نظر حفاظت نشي کولی نو هغه دور دی اوس که نه او که تاسو کولی شئ نو راته ووایئ او که سړی بالفرض په بازار کې او په اسپتال کې او په سکول او کالج کې د نظر حفاظت وکړي نو موبایل له به څنګه خپل حفاظت کړي موبایل له حفاظت نشي کولی خلک وایي دا زموږ په کنټرول کې نه ده ما د خبرې به ترخي په تاسو لګي خو زه درته د دې حل ښیم ما په تېر جمعه په دې خبره کړې وه موبایل څنګه زموږ په کنټرول کې نه دی بل ورځ یو خبر راغی چې امریکې په ټیک ټاک باندې پابندي ولګوله دې وجې نه چې څه په حاشیو غریانې خورېږي دې وجې نه خو هغوی دا وویلو چې ټیک ټاک کې نن ټوله دنیا ملوث ده د امریکې نوجوانان هلکان جنکۍ بوډاګان لګیا دي ټیک ټاک کوي نو ته چې ټیک ټاک دا ویډیو کلیک کړي نو ستانه امبیانې او ستانه پیسې لاړې شي چا چې دا اپلیکیشن جوړ کړی د هغې اکاونټ ته لاړې شي غالبا چینیانو جوړ کړی که چا جوړ کړی دی چین والا دی چامچی نو مطلب دا که سړی ټیک ټاک کې اکاونټ جوړوي او دا پکې یو ویډیو ګوري یا یو تصویر ته ګوري نو څنګه دا کلیک کړي نو هغه ټولې پیسې بل ملک ته لاړ شي نو هغوی په دې پابندي ولګوله چې زمونږ دا پیسې روانې دي بار ملکونو ته نو دی له نه ورکوو دا بل ملک ځان ته نه مضبوطو نو داسې شی به جوړ کړو چې موږ دا فحاشي شروع کړو چې موږ ته پیدا راځي مطلب دا دی چې پابندي لګېدی شي که سړی کنټرول کولو غواړي کنټرول کېدی شي دا کنټرولینګ دا د حکومت په لاس کې دی خو تاسو وګورئ که نه دا حکومتونه د کوم طرف نه راځي دا کله چې مهنګایي راشي خلک وایي الله دې پلانې تباه کړي بس دا زمونږ د ګناهونو نتیجه ده او بیا دا دي نو دا خلک څوک منتخب کوي دې له ووټ څوک ورکوي دې له رای څوک ورکوي دا زمونږ په رای باندې راځي دا څومره چې حکومتونه دي زمونږ په دې وطن کې یا په ټوله دنیا کې دا د عوام په رای باندې راځي په دې حکومتونو کې زمونږ د پاکستان د سیاسي پارټۍ واوره یوې سیاسي پارټۍ مشر وویل چې موږ به دا فحاشي ختمه کړو نو که تاسو ته ولې ماته ووایئ چا وویل نه دي ویلي موږ بیا هم دغه خلک منتخب کوو دا بیا هغې سملو ته لیږو نو ظاهر د دغه کار به کېږي بیا لہذا زمونږ موبایل که یو سړی شیخ الحدیث دی او که شیخ القرآن دی او که دا تقوادار دی او که دا ګناهګار دی او چې دا موبایل استعمالوي نو لازما به دا ګندګي دا ګوري دا د نظر حفاظت نشي کولی لہذا په دې زمانه کې به هغه سړی بزرګ به وي ولی الله به چې د هغه سره موبایل اړو شته نه شته داسې خلک ګوره شته ټول خلک داسې نه دي چې موبایل ټول استعمالوي خلک وایي دا د وخت ضرورت دی خلک ما ته معلوم دی
چې هغوی اوس په دې زمانه کې موبایل ور استعمالوي. نشته اوس موبایل، اگر چې ضرورت دی زه نه یم، زما سره موبایل دی، زه هم دا موبایل استعمالوم. دی نه بغیر خو ژوند تېرول ګران دي، ناممکن نه دي خو ګران دي. خو ډېر خلک داسې دي موبایل ور استعمالوي نه، نو ما ته مشکلات جوړوي. لہذا زمونږ دا مسایل د دې معاشرې د دې ګناهونو نتیجه دا ده چې نن سبا فسادونه خواره شول، مشکلات رالل، فتنې راغللې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې داسې وکړه په کور کې د تا ته ځای میلاو شي، پراخه کور دی ستا په دې کور کې نه بار مه راوځه، نو ته به الله بیا په حفاظت کې پاتې کېږي. لہذا کوشش داسې پکار دی، موږ ټولو له کوشش داسې پکار دی چې زیات وخت په کور کې تېر کړو، زیات وخت په کور کې تېرول غواړي. په کور کې به ستا ښځی هغې ته کتل ګناه نه ده، مور به دي هغې ته کتل ثواب دی، بچي به دي شفقت په نظر ورته ګوره، دا ثواب دی، عبادت دی. لور د ستا ناسته لور که نه په کټ کې ناسته ده، ساګ کټ کوي چېرته، بنډۍ منډۍ کټ کوي، ځان له څه سلایي کړایي کوي او ته ورته ګورې چې دا مې بچی ده، د دې به حفاظت څنګه کومه او د دې واده به یې زه به څنګه رخصتوم. نو دا کتل دا سوچ عبادت دی. بس عبادت کې ته ناست یې، عبادت کې مور دې ناسته ده او دا مور کمزورې ده او ته د هغې خدمت کوي یا ورته ګورې، نو ته چې د مور او پلار ته ګورې، پلار دې دی، نو دا عبادت دی مستقل طور باندې. او چې ځان له ناستې نو ځان له به یا ذکر کوي یا به هسې ناستې، ښځې څه به خبرې کوي. ملاعبتک مع اهلک، د خپلې ښځې سره لوبې کول عبادت دی، حدیث کې راځي. مطلب دا دی چې بس دا کور چې دی نو دا بس تا یوازې به د فتنې نه محفوظ کېږي، بلکې ته به مستقل عبادتونه کوي. نو په کور کې زیات وخت تېر کوي. نوجوانانو لم خاص کر دا پکار دی چې زیات وخت په کور کې تېر کړي، بهر نه ګرځي. دا پلاران کې وي هلکانو تاسو ته وایم، دا پلاران د خپل بچو ته قاریږي وي بار موځئ. موږ هم چې کله واړه که نه داسې د 7 8 او د 9 او د 10 په زمانه کې نو موږ ته خپل پلار ډېر قارېدو چې بار به لیدو. موږ والد صاحب چې به د ملکان های سکول کې استاد و، دا رسې د 95 96 خبرې کومه. نو په هغه زمانه کې به چې موږ د سکول نه لاړو، ماشومان څه کوي، خو د مرغو شټوړې غټ شوه کې لیندې میندې پیدا کړي. نو موږ به چې څنګه د سکول نه لاړو نو لیندې به م راواغېستلې، د کور نه به بهر ووتلو. موږ ته به د خپل بابا د راتلو ټایم معلوم و چې دا کله راځي نو په دې ټایم به کور ته تلل پکار یې اوس. خو چې کله به د راتلو ټایم شو موږ ویل دا بابا موږ ته ولې قارېږي، دا څه چل دی، دا نور هلکان چې ناست دي دی لوپران شو، موږ به څنګه لوپران شو. ما به دا سوچ ډېر کوو چې د نورو هلکانو ته پلار نه قارېږي، ما ته ولې قارېږي. او زه خو په خوب باندې ښه پوهېږم. ما تر هغې خبرو احساس اوس 20-25 سال پس ما تر هغې خبرو احساس کېږي چې د هغې خبرو څه مقصد و. دا زه ولې پلار د هغې خلکو څه نه پرېښودلم چې هغوی چرسیانو، هغوی محفلیانو، مجلسیانو، هغوی به ویسیارونه کتل. د خپل کلي ماحول ویم، ما ته بالکل معلوم دي دا د مشرانو تربیتونه. ګورئ هلکانو دا یاد ساتئ، ګوره کله چې پلار د ماشومان ته قارېږي د پلار په ذهن کې ډېره ښایسته خبرې. ما الحمدلله ما چېرته په ویسیار باندې فلم نه دی کتلی، موږ هم دا ځواني تېره کړله. او زمونږ کلی داسې کلی دی او پکې زمونږ یعنې زما چې څومره همزولي وو نو کله به چې داسې اخترې مخترې به په خپل کې ویسیار یې راوړلې، بس ماسخوتن مانځه نه پس به خلکو ویسیار کتو. او دا تصور نه شو کېدی چې د ماسخوتن د مانځه نه پس چې زه چېرته د کور نه بار وځم. کتلی پلار بیا کور ته نه پرېښودل. موږ بارمانو چې چېرته د چا کې شپې لاړ شو او دا ویسیار موږ هم چېرته وګورو، موږ نه و کتلی. یو ورځ ما ته اوس هم یاد دي، زموږ د کلي یو ملګری دی اوس سعودي عرب ته چې راځي، ما ته ویلی وی د هلکان ټول فلمونه ګوري، په دې کې اوس غلط څه نه وایي، دې کې خو ډېرې ښکلې ښکلې کهانیان دي. ویل ستا دا پلار خو تا ته د شپې قارېږي، ویل دا خو سهار سکول ته ځي. ویل خیر دی موږ چې بېګا لکه فلم ګورو وایي تا به د ورځې راځه او ته د ورځې ګوره. تاسو یقین وکړئ ما ته ویل ته خیر دی څوک به نه په دې بیټه کې به ګورې. د الله حفاظت شکر دی د الله رب العالمین چې د هغې باوجود الله دې ګندګونه موږ ساتلي یو. در پلار تربیت و زما څه کمال نه و په دې کې. زه قسم د په دې منبر د پاسه ګورې شم ما چېرته فلمونه او داسې نه دي کتلي. سره دې نه چې پلار بمبار تلو، دا ولې در پلار د قار کور نتیجه وګورئ. پلارانو د خپل بچو به نظر وساتئ. که تاسو په د خپل بچو ګرفت وساتو دا څه ګرانه نه چې تربیت وشي. موږ بالکل کلاو پرېښي دا ماشومان، چې کلاو هم پرېښودل نو حالات زمونږ مخې ته دي. او دریم نمبر نبی علیہ السلام ویل وبکې علی خطیئتک، په ګناه دې وجاړه. ګورئ چې کله ګناه د نه کېدله جاړه پې، په ګناه باندې ته خوشحالېږه، مه فخر پې مه کوه. چې ګناه د نه وشو نو بیا الله ته وجاړه، مسله باندې ودرېږه، د شپې را پاڅېږه، الله ته وجاړه. او ستا د سترګو نه چې کله اوښکې وبهېدلې، نبي علیه صلات وسلام فرمایي دا 2 سترګې الله په اور حرامي کړي دي چې یو په جهاد کې پیره وکړي او بل چېرته د الله د یېرې نه وجاړي. هغه آیت مې چاول کې ویلی چې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. په وچه کې او په لمده کې، په وچه کې او په لمده کې، په سمندر او په خشکۍ کې چې دا کم فسادونه، کمې فتنې، کم عذابونه، کم مصیبتونه راغلل، دا د خلکو د ګناهونو نتیجه ده. تاسو خبر شوئ چې دوبۍ کې په دې تېر 2-3 هفتو کې تاریخي بارانونه وشول. او داسې بارانونه وشول
چې په اربونو کربونو د خلکو تاوانونه وکړل، خو دوبۍ خلک مالداره دی، بیرته ریکوري وکړله. څه ریکوري د خپل ته خو همدغه د سود نظام دی. انشورنس کمپنیانو ته وایي چې خلکو له خپل انشورنس په ټایم باندې ورکوي، نو هغوی له دې باونډ کړل چې خلکو له انشورنس ورکړي. نو دا خو د سود نظام دی، په دې څه خوشحالي نه ده پکار، انشورنس دی. اوس دا دی پرون بل پرون باندې بیا یې پیشنګي وایي چې اوس بل لهر د تیز بارانونه روان دی، اوس خلکو سب غم دی. هغه ځای کې زموږ د پاکستان که مزدور کار دی هغوی سره هم فکر دی، چا روزګارونو دی، نرسریانې دي، دوکانونه تباه برباد کړل. د هغې خلکو تاوان هم وشو، د دې خلکو تاوان هم وشو. جهازونه ولاړ دي په ایرپورټونو کې، یعنی د دوبۍ ایرپورټونو ته چې ګورې نو دا بالکل یو تالاب منظر خلکو ته ښیي، سیندونه خړونه خلکو ته ښکاره کېږي. دا ولې؟ ځکه چې دغه د عربو ځمکه ده او د عربو سره زمونږ مینه په دې ده چې د هغوی ژبه زمونږ د پیغمبر ژبه ده، د هغوی ژبه زمونږ د قرآن ژبه ده، د هغوی ژبه د جنتیانو ژبه ده. هغوی هلته مندرونه جوړ کړل. مندرونه کم پیغمبر چې د مندر او د بت خلاف خپل مشن شروع کړو، په هغه ځمکه کې نن د مندرو تعمیرات کېږي. په هغه ځمکه کې هغوی راولګېدلو، بوتان یې غټ غټ جوړ کړل، باران هغه بوتان ویوړل، هغوی له بګوانان یې ولې ویوړل. یو ته وښودله چې ګوره دا بګوان څه نشي کولی، دا د الله رحم و کرم دی په تاسو. خپل نیکه ته دعاګانې کوي. ابراهیم علیه السلام ته دعا یې درله کړې وه چې الله تعالی دې خلکو له معیشت برابر کا. رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات. الله د امن ځای وګرځوه او میوې وله ورکړو، امن یې پکې راوستو، میوې یې الله تعالی درله درکړلې. دا ګوره د ابراهیم علیه السلام دعا وه ستاسو دپاره. دوبۍ حالات زمونږ مخې ته دي او دوبۍ خو څه د خپل وطن ته نه ګورو مونږ. دا تېره میاشت څنګه تېره شوه، دا نن 3 مۍ ده، په 3 مۍ باندې داسې ماحول چې بغیر پکې نه مونږ چېرته وخت تېر کړی دی. په 3 مۍ چېرته چا بړستن کې شپه کړې ده، په 3 مۍ باندې چېرته د لو دا صورتحال دی. دا غنم په 3 مۍ باندې تقریبا 70% لوونه په دې علاقو کې ختم شوي. نن سبا د غنمو کټۍ شروع شوې هم نه ده. او چې کله باران ابلوس برامبټ کې ناسو سبزی والا سره، نو ما سبزي راغستله په دوران کې پارټي باندې وټکو شو، یاره مایل ګلۍ نه ده. هغه احساس کړی تیز و، نو هغه حاجي صاحب وایي چې نه ګلۍ خو نه ده، باران دی. یو کس پک راپاڅېدو، الله وایي باران ونه کړي، ګلۍ ونه کړي. نو هغه حاجي صاحب ته یې ولې وایي ستاسو پیسې په دوکان کې پرتې دي، زما پیسې په پټي کې پرتې دي. وایي ټماټر مې کرلي، که ګلۍ وشو تباه برباد به شم. دا سرنګ زیړ شو ګډوډو. ولې؟ اته پته و چې دا باران زما فصل نقصان راکوي. نو خو باران د الله نه غواړو. دا زمونږ د ګناهونو نتیجه ده. ډېر ګناهونه به یو خو موږ منځونه پرېښي دي. ګورې یاد ساتئ، ګورې منځونه تقریبا پاتې شوي دي، د ساري منځونه زموږ نه پاتې دي. د جمعې حال دی که نو تاسو ګورئ دا څه صورتحال دی. دا په هر جومات کې دغه صورتحال دی نن سبا چې زمونږ ورځ په ورځ باندې زمونږ د جوماتونو تعداد کې دا کمی راځي. کوم چې مشران دي هغوی راځي، هلکان بالکل شوق پرېښودلی دی د منځونو خیال ساتل پکار دی. نبي علیه السلام چې وفات کېدو زیارت په ورځ باندې یو څو نصیحتونه کړو. یو نصیحت په دې کې د منځو، وګوره د منځونو خیال ډېر وساتئ. ګورئ او دویم نمبر زمونږ په دې معاشره کې د فحاشۍ، د بې پردګۍ، د دې ډېر زیاته مسله جوړه شوې ده. بېګا داسې خلک الحمدلله په دې معاشره کې شته دی. زما سره مدرسه کې یو د دې علاقې د دې مونجایي د طرف یو پلار دی، نو ما سره 3 بچیان مدرسه کې داخل کړل. بېګا ماسخوتن هغه ماشومانو په باره کې ورته ما ټلیفون وکړو، مې دې ماشومانو ستاسو ضرورتونه دي نو دا وله راپوره کړئ، 2 ورځې راځئ نو ځان سه بستره وله راوړه، فلانې شی وله راوړه. نو هغه پلار ما ته ویل چې زه خو اوس اسلام آباد کې یم، اوس دلته نه یم، او انشاءالله چې زه سبا بل سبا درشم بسترې به وله زه دروړم. مولي صاحب ګوره یو خبره درته کومه، زه دومره حیران شوم، ما له خوب نه راتلو. بیا بېګا ویل زه به د خپل 3 لوریانې زما سره داخل کړلې، ویل زه به ورله چندې کومه، مزدوري به ورله کومه. ویل ګوره د پردي خیال ډېر زیات وساتئ. هغه پلار سره د هغه مو مدرسه کې را سره داخل کړلې. ویل زه غریب یم، ویل زه به له مزدوریانې دي لوریانو له کومه. څوک په لور باندې سبق ویلی شي په مدرسه کې، بیا په 3 لوریانو باندې څومره په زرګونو پیسې به لګي. ویل چندې به ورله کومه، قرضونه به ورله کومه. ویل سبق ویم خو ګوره پردي خیال ډېر وساتئ. مدرسې ته مې په دې نیت رالېږلی دی چې پردې برابر شي، صرف د پردې د حجاب دپاره خپل 3 لوریانې راویستلې. قسم دې ما د دعا وکړه الله تعالی د مشکلات حل کا. څه مشکلات الله تعالی پراخ رزق وله ورکا. دې پلار سره او دا څومره ګران کار دی، ستا ورکوټې ماشومه بچی ده او دا ته مدرسې ته ولېږي او په هغې شپه راځي. دا ما ته احساس دی، تاسو ته به احساس وي څومره ګران کار دی چې دا خپل د زړه ټوټه هغه جدا کړې ده او تا مدرسې ته لېږلې ده. ته خو په کټ کې ملاس یې، خوشحاله. ظاهر د مدرسو کې کټونه نه وي، زما مدرسه کې کټونه نشته، ماشومان په ځمکه سملي. په دې وجه زما درخواست هم دی که تاسو کې څوک داسې وي د مدرسو، زما مدرسه نورو دي والي، کټونه وله والي، بسترې وله والي، مختلف پیسې بربادوئ.
دې ماشومانو باندې خرچې وکړي چې دا ماشومان په بسترو کې سملي په کټونو کې سملي هغه ماشومه پراته ده په دې ځمکه باندې دا به څنګه ما ته خو دوه خبرې دي ناشنا غوندې ښکاره کېږي یو چې مور و پلار کله مړو ما له په هغه شپه ما خوب نه دی کړی یعنې ما به ویل زما هغه پلار او زما هغه مور چې بېګا په بستره کې ښه په ارام باندې وو موږ له خپې چاپې کولې او چې یخني بوشه موږ په زر کمبل ور واچو نن په خاورو کې پراته دي نن به څنګه دا شپه په دې قبر کې کېږي والله العظیم په دې شپه باندې خوب نه ورځي چاله چې مور و پلار په قبر کې پراته وي ډېر ګران کاري دویم دا چې تا خپل بچی او خاص کر لور دا ته مدرسې ته لېږلې ده هاسټل ته تللې ده او ته یې په ځمکه باندې به ډوډۍ به خوړلي که نه به یې خوړلي او ما خو د ځان د خپل ځان نه مې جدا کړله د دې پردې به خیال څنګه وي د دې به ستر او حجاب به څنګه وي دا ډېر ګرانې فیصلې دي دعاګانې به م کوو چې الله رب العالمین چا داسې قسم ارادې کړي الله تعالی د هغوی د کورونو د هغوی د بچو حفاظت هم وکړي خو دغه شانې جذبې د په ځان کې راځي چې موږ پیدا کړو د خپل بچو د پردې د هغوی د حیا د هغوی د صادر د هغوی د لوپټې د هغوی من خیال وساتو او په دې معاشره کې چې دا کم حیا او غیرت و چې دا موږ ختم نه کړو بلکې بیا به حال کړو ځکه نوي نسل ته دا دین زموږ نه پاتې کېږي نو که موږ ورته دا سوری دین پرېښودو او دا د فحاشۍ عریاني نه ډک دین ورته موږ پرېښودو بیا به ګورئ پر روان نسل کې به بیا به دین بنئ بیا به سیکولریزم وي بیا به لیبرلیزم وي بیا به لادینیت وي بیا به بېدیني وي بیا به زموږ په دې وطن کې به اسلام به صحیح دا به بیا ناشنا وي یو هغه زمانه و که نه اندلس او په سپین کې د طارق ابن زیاد په زمانه کې هغه سپین فتح شوی دی کشتۍ چې سېزلې وې طارق چوبر کنارے اندلس سفین سوق گفتن کاری تو بنگاہ خرد خطاس دوریم السواد وطن باز چو رسیم ترکے سبب ازرو شریعت کجا رواز خندید و دست خیش په شمشیر و برد و گفت هر ملک ماس کے ملک خدای ماس کشتۍ سوځولې وې هغه زمانه وه و نیم سوه کاله پې مسلمانانو حکومت وکړو خو بیا اقبال د قرطبي په جای مسجد باندې نظم لیکلی دی که نه د اردو ژبې یو ډېر عظیم سکالر دی لوی شاعر دی اقبال شاعر مشرق زموږ د وطن فخر په دې سپین باندې په اندلس باندې د قرطبي په جامع مسجد باندې هغه نظم هم لیکلی دی هغه چې کله زه سپین ته لاړم نو هغه ځای چې په هغې کې تقریبا کم و بیش 1000 سال مسلمانانو حکومت کړی دی خو چې هلته کې هغوی کله خپل روایات پرېښودلو په مغرب پسې کله روان شول او د غیرو نه کله متاثر شول نو ما ته په ټول اندلس کې او په ټول سپین کې صرف او صرف یو د قرطبي جومات په نظر باندې راغی چې دا د مسلمانانو د هغوی میراث پکې یو جومات صرف پاتې جومات اقبال پکې 2 رکعته مونځ وکړو تحیت المسجد ارمان یې وکړو چې ارمان چې نن مسلمان دومره بې غیرته شوی نه وی چې صرف یو جومات پې پاتې شو او دویم نمبر وایي د الحمرا کنډرات ما ته په نظر باندې راغلل کوم چې د مسلمانانو په زمانه کې تعمیرات شي د هغوی کنډرات صرف ما په نظر باندې ولیدل نو هغه چې بیا کله راغی نو هغه یو وصیت او نصیحت په دې پاکستان کې د خپلو مشران ته وکړل ان غریبوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو د دې غریبانو بچي په دې مدرسو کې په سبقونو باندې واچوئ ځکه وایي ما وکتل چې په یو ځای کې 100 کاله مسلمانانو حکومت کړی دی نن د هغوی په ځمکه باندې صرف یو د قرطبي جومات پاتې دی او بل د هغوی کنډرات پکې پاتې دی اسلام پکې نښه او نشان نشته دی ګورئ دا قیسې نه دي ګورئ دا حقیقت دی دا نشي پټېدلی که موږ داسې بېغیرتي شروع کړله او د دې نوي نسل د تربیت خیال هم ونه ساتو نو دا د ترکیې د خلافت سقوط یې وشو نو اوس څه صورتحال دی او زمونږ که دا خبرې زمونږ د معاشرې نه لاړلې بیا به زمونږ هغه صورتحال الله یې دغه ځای ته نه رسوي او الله یې زمونږ په دې نوي نسل کې په دې معاشره کې بیداري را پیدا کړي الله یې زموږ ټولو حفاظت وکړي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین